درته کوم دی کونه ورګه زه ورځم باندې کې مې تاسو ته چې ځینو کار وکړو او تاسو راته ویې راشه نو بس دا راغلم ستا د موبایل نمبر څه دی؟ زما د موبایل نمبر 0317 068 5252. ګرانو کتونکو په کمپین کې ومه یقینا دې مهنګایۍ د دې حکمرانانو دې بې حسۍ د خلکو نه د بجلۍ په مد کې چې کوم روزګارونو هغه هم ترې واخیستل د ګیس چې کوم روزګارونو هغه هم ترې واخیستل او نور چې کوم روزګارونه دي هغه میلاویږي نه نو دې مشر راته په ټلیفون باندې کال وکړو طالب خان خبرې کې ما یو ډېر زیات یې وجړل ډېر زیات یې وجړل او وی دویمه ورځ ده چې څه نه دي خوړلې نو ما ورته ریډیو ته راشي زه هلته ناست یم ستا نوم څه دی؟ زما امتیاز. او د امتیاز په سترګو کې اوس مخکې دي امتیازه ولې خپلې خبرې وکړه امتیازه دی خلکو ته کېږده چې ولې دا غربت دی کور دې خپل دی څه کار کوې ته دې خو خبرې وکړه نو چې پرېږده خلک دې ووري که نه مزدوري څو ورځې وشوې مزدوري دې نه ده کړې تازه به زه یم ډېر وخت وشو خو اوسني وخت کې چې کوم دی حرام شکر مزدوري یې سره کړې کور کې هم څه نشته نه که سر ماشومان داسې اوس مې هغه یو ماشومان لوږه نه یې جړل لوږه نه یې جړل ما ورته یې صبر وکړ ته مې یو دنده درته کوم دی کونه یو راته درته کوم دی کونه ورګه زه ورځم باندې کې مې تاسو ته چې ځینو کار وکړو او تاسو راته ویې راشه نو بس دا راغلم ستا د موبایل نمبر څه دی؟ زما د موبایل نمبر 0317 068 5252. دې ووایه 0317 068 5252. په دې باندې به یو ایزي پیس اکاونټ اوس ولګې که نه یاره دې باندې خو ایزي پیس اکاونټ خو بې ځکه نشته چې دا هغه زوړ موبایل دی او نه 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 موبایل ته ضرورت نه وي زوړ یو خو نه وي دا به دکان ته ورشي یو کوډ به ورکړي که نه بل خو ورته څوک کال کوي که نه دوکه باز به ورته کال کوي چې انعام دې روتې دونه پیسې رولېږه چې ورته څوک دې دوکه نه کړي هغوی د چا مجبورو ته نه ګوري صحیح ده داسې کار دی لب خان شیر پوه صاحب د دومره هم ماشوم نه یم زما دا لاسونه چې کوم دي نو دا یې مزدورو پاخ کړي اورې داسې دوکهمار خلک زه ډېر ښه پېژنم زما هم په دغه ځای کې چې کوم دي نو عمر شو او اصل او نقل داسې نه اصل کې چې اوس زما په اواز کې تا سره خبرو کې نو په ما خو ته اعتماد کوې که نه نو دوکه به دې کړي چې زه الف خان خبرې کوم زه هغه کیمرامین خبرې کوم نو زه به ورته یم چې راشه رې خوا چې وګورم دغه شان زبردست او که نه داسې دا وروره دا ته ځان سره ونیسه ګرانو کتونکو داسې ډېر خلکه بل ورځ جیل کې د دویانو ضرورت ما پې ځان له پلیکسونه جوړولی شو خو ما ته هغه ضروري دغه کېدله ما دې وخت کې صرف ځان له یو څو پمپلټې جوړې کړي دي وسایل را سره شته دی نه چې دا دې ټایم کې نه دی د زرګو روپو حقدار دی د ده دا جړه د ده د سترګو دا اوښکې د ده کور کې هغه تنکي ماشومان چې هغه دې وخت کې نخر دي یو ورځ نه د شواروز نه زیات شو وي ماشومې بچې راته جړله نو وي بس ما چې دا یو الف خان دی زمونږ در ته چې دی راغلی وي زمونږ در کې الحمدلله هر څه میلاویږي خو بار یو دې وخت کې کپړې هم میلاویږي ته بیا راشي چې کپړې سویټرې ولې یوسي ښه جرسیانې ولې یوسي خو دغه خلک چې په ځان باندې کروڑه روپۍ لګوي نو په چم ګاونډ کې خلک د لوږې مړه شو او دې وخت کې د ووټ دپاره د خلکو خونې ړنګوي په دې لکو روپو باندې د ډېرو غریبانانو د میاشتې راشن کېږي خو نشته دی داسې نو دا اوس بله ورځ الیکشن دی ځان پکې وپېژنې کرین له ووټ ورکې او په دې مه ورکوې چې د خو نه گاډې را لېږلې نه مې کوڅې له راغلې دي د داسې خلکو د اجتماعي سوچو کې چې څومره غریبانانو ته یو به د میډیا پاور شي یو به د اسمبلی پاور شي او اوس په دې لږو لږو چونګو باندې نه کېږي ما له خو ډېرې خبرې نه لري خو زه به چې کوم دی یو څو خبرې وکړم او هغه دا چې په دې وخت کې چې کوم دی ادب خان صاحب چې کوم دی اټونو ته ولاړ دی او اصل حقدار چې کوم دی همدار د غریبانانو د کونډو رونډو یتیمانو یو مددګار چې کوم دی نو یو هغه لوی ذات دی او یو چې کوم دی نو یو ادب خان شیرپور صاحب دی اوس هم زه چې کوم دی ټولو خلکو ته دا وایم چې څوک هم دا چې کوم دی د چا څه دی بخت چې کوم دی الله پاک راویښ کړی دی او دا چې کوم دی د ټولو خلکو ته چې دی نو یو چانس دی خو بیا هم
که دی ادب خان شیرپور صاحب چې کوم دی چا اوټ ولا ورنه کړ نو دوی چې کوم دی یوازې ځان سره نه بلکې خپلو ماشومانو سره به چې کوم دی نو ظلم کوي خپلو ماشومانو سره په پاک رب مې د قسم یاسې نه چې ګرانو کتونکو د زما دا صفت کړي وي او په دې وجه د امداد ونه کې زما بره د الله کیمره لګېدلې د الله له دې دنیادارۍ له نه یم روتې اخرت ځان له ښه کوم خو کم رب چې موږ او تاسو پیدا کړي او رزق راکوي نو په کمپین کې مو د کالو کو وی جړل ډېر زیات یې وجړل هغه ټیم کې ما سره رشید ګل خان خیله نصرت حسین توپانه چې هغوی را باندې روټۍ خوړله او د ده دا جړه هغه روټۍ زموږ نه په نیمه کې هغه روڼۍ پاتې شوله او دلته مې هلته ریډیو ته راشه او دلته کې رالمه بیا سبا سې نه چې جاړو داسې ډېر خلکه چې خودکشو ته جوړ شوي دي په خپل چم ګاونډ کې د غریبانانو خیال وساتئ ښه د هغه نغرۍ وګورئ چې د هغه په نغري کې څه دي تاسو دونه راشن په هغه کې چې هغه تاسو نه پاتې شي خو دې غریب له ولېږې د داسې ډېرو غریبانانو کار پې کېږي د سره تعاون وکړئ مننه